बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ शुरू करूँ चेंजेस इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड मखके बायद तासु सरे कलम और किताबचा पे लास की तासु दगा पॉइंट्स नोट कई। चेंजेस इन डिमांड چې کوم دی په دوه ډوله دی. په څو ډوله دی؟ په دوه ډوله دی. یو ته موږ ویلی شو موومنټ. تاسو ځان سره ولیکئ چینج ان ډیمانډ چې کوم دی څو ډوله دی؟ په دوه ډوله دی. رایټ. یو ته موږ ویلی شو موومنټ. څه ورته وایي؟ موومنټ ان ډیمانډ. موومنت چیش ویلی شی؟ موومنت میگه حرکت در تقاضا کی هستند و موومنت که در دیماند میآید، موومنت که در دیماند کرو میآید یا موومنت که در دیماند میآید علت چی است؟ علت از پرایس است. پرایس تر د وجې نه په ډیماند کې موومنت راتلی شي. موومنت په دوه ډوله دی. یو ته وایي ایکسټنشن. څه ورته وایي؟ ایکسټنشن. right? EXTEN SION extension. extension mean وسیع بودن، وسیع کېدل، پراخه کېدل په تقاضا کې. نو ډیماند کله پراخیږي؟ تاسو راته ووایئ. ډیماند هله پراخیږي کله چې قیمت څه شی شي؟ ډیکریز شي. کله قیمت کم شي نو ډیماند څه کیږي؟ پراخیږي. مین ډیماند ایکسټنشن کوي. ډیماند چې کوم دی وسیع کیږي. قیمت کم شي ډیماند د یو جنس څه کیږي؟ زیاتیږي. دې ته مونږ ایکسټنشن ویلی شو. بل مونږ وایو کانټراکشن. کانټراکشن چی ته ویلی شي؟ کانټراکشن چې کوم دی بیرته راغونډېدلو ته ویلی شي. نو کله په ډیماند کې کانټراکشن راځي؟ ډیماند بیرته کله راکمیږي؟ کله چې قیمت انکریز شي، پرایس انکریز شي، نو دې ته مونږ څه ویلی شو؟ کانټراکشن ویلی شو. نو اکچولی ډیماند موومنٹ یا ډیماند چینجز چې دی څو ډوله دی؟ دوه ډوله دی. یو ته وایي موومنٹ، بل ته وایي شفت. بیا دا موومنٹ ما تاسو ته وښوده چې موومنٹ چې کوم دی دوه ډوله دی. موومنٹ که هستن دون ډول است. یک که هستن چی میگه؟ اکستنشن ان دیماند. اکستنشن ان دیماند وسیع بودن در تقاضا که هستن. نو وسیع چی وقت وسیع میشه؟ وقتی که قیمت پایین میآید، وقتی که قیمت کم میشه دیماند زیاد میشه. مثلا یک جنس است، مثلا قلم ما یک مثال میتیم. یک قلم است 10 افغانی قیمت داره، در بازار که هستن 1000 تقاضا میشه. در اونجا قیمت از او که هستن چی میشه؟ کم شده. مثلا از 10 کم شد، پایین آمد 5 شده قیمت از او. حالی که هستن در بازار 2000 دانه که هستن تقاضا میشه. نو ایره میگه اکستنشن ان دیماند. دوم که هستن کانترکشن. کانترکشن چی را میگه؟ کانترکشن می پس که از وسیع بودن کم میشه. مین وقتی که قیمت ها بالا میره، مین پرایس انکریز میشه، دیماند چی میشه؟ کم میشه. مثلا امی اگزامپل ما برد میتیم. یک کلم است 10 افغانی قیمت داره، در مارکت چند دانه تقاضا میشه؟ 1000 دانه تقاضا میشه. قیمت از او از 10 چند شده؟ 15 شده. قیمت د دې 15 شو، د لسونه 15 شو. قیمت انکریز شو، قیمت زیاد شو. نو چې قیمت زیاد شو تقاضا به څه کیږي؟ کمیږي. تقاضا د 1000 نه څو ته راغله؟ 1500 ته راغله. نو تقاضا کمه شوه. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ کانټراکشن. کانټراکشن بیرته راغونډېدل، قیمت راکمیدل. نو یو دغه چینج دی. اولنی چینج چې په ډیماند کې دی هغې ته موږ څه وایو؟ موومنټ ویلی شو. او موومنټ چې په ډیماند کې راځي هغه د څه شي د وجې راځي؟ د پرایس د وجې راځي. نو دا موومنټ په دوه ډوله دی. یو ته ویلی شي ایکسټنشن. ایکسټنشن کم وخت دی؟ هغه وخت چې قیمت زیات کم شي، ډیماند وسیع شي. او بل ته ویلی شي کانتراکشن. کانتراکشن کدام است؟ اون میز که پرایس انکریز شوه، دیماند چی میشه؟ دیکریز میشه. ایره میگه کانتراکشن. دوم که هستن شفت این دیماند. شفت این دیماند تغییر در تقاضا که میآید یا شفت این دیماند کرو که شفت میشه. اوره که هستن علت چی است؟ علت ادر تینگز است که ادر تینگز پیشتر ما د دیگه ویډیو کې ما تاسو ته وښوده چې شفت به چې کوم دی څنګه راځي. ادر تینگز ما تاسو ته مخکې دا کې ایکسپلین کړل. نو په ډیماند کارو کې چې شفت راځي نو دا تغییر راځي.
نو دا د څه شي د وجې راځي ادر تھنګس د وجې نه راځي. نو اوس ګورئ په دغه ګراف کې خو زما سره دلته نشته دی او کیدای شي تاسو سره ستاسو په نوټس کې وي. ګورئ دلته موږ موومنټ وایو، موومنټ along د ډیمانډ کارو، موومنټ په د ډیمانډ په کارو کې چې کوم دی if the change in demand is to rise or fall in the price of commodity alone. صرف تنها چې کوم دی قیمتونه که زیات شي او کم شي نو په ډیمانډ کې څه شی راوستی شي، چینجز راوستی شي، موومنټ راوستی شي. که دلته وګورو اگزامپل کې it is known as a contraction or extension in demand. دغه قیمت که کم شي نو ډیمانډ زیاتیږي، قیمت که زیات شي ډیمانډ کمیږي، نو دې ته موږ څه ویلی شي، موومنټ ویلی شو. دا موومنټ په دوه ډوله دی. ایکسټینشن هغې ته وایي چې پرایس کم شي ډیمانډ وسیع شي، او کنټراکشن هغې ته ویلی شي چې پرایس زیات شي او ډیمانډ څه شی شي، کم شي. دې ته موږ ایکسټینشن ویلی شو. که تاسو فکر وکړئ دلته قیمت موږ سره دی 8 افغانۍ، ډیمانډ موږ سره څونه دی، مثلا موږ سره دی دلته 90، قیمت د 8 نه 6 ته راغی یا 8 موږ سره قیمت دی، ډیمانډ څومره دی 100 رایټ. دلته وګورئ 100 موږ سره ډیمانډ دی. نو اوس که قیمت د 8 نه 6 ته راشي، 8 نه 6 ته راشي نو ډیمانډ وګوره وخوځېده، ایکسټینشن پکې راغی، د 100 نه 200 ته لاړ. که تاسو فکر وکړئ ا نقطه وګورئ، ا نقطه چې لاندې راکوزه شوي 200 ته راغلی، قیمت 100، قیمت 6 او ډیمانډ څونه دی 200. که د 6 نه نور هم کم کو 4 ته راولو نو ډیمانډ به څو ته لاړ شي، 300 ته راځي. که چې د نور هم د 4 نه 2 ته راکوز کړو نو ډیمانډ به څو ته لاړ شي، 400 ته لاړ شي. دا بي نقطه وګورئ نو دا ګوره په ډیمانډ کې پراخوالی راځي، په ډیمانډ کې چې کوم دی ایکسټینشن راځي. قیمت چې راکمیږي ډیمانډ د 100 نه 200 ته ځي، 200 نه 300 ته ځي، 300 نه 400 ته. دې ته ایکسټینشن ویلی شي. څه شی وایي؟ ایکسټینشن ویلی شي. که قیمت 8 نو ډیمانډ 100 دی، که قیمت 6 شي کم شو، ګورئ 6 کم دي د 8 نه، که چیرې کم شي نو ډیمانډ ایکسټینشن وخوړه، وسیع شو، 200 ته لاړ. قیمت 6 نه 4 ته راغی نو ډیمانډ څونه شو، 300 شو. قیمت چې کوم دی د 4 نه 2 ته راغی نو ډیمانډ د 300 نه 400 ته لاړ. نو دې ته ایکسټینشن ویلی شي. څه شی ورته ویلی شي؟ ایکسټینشن ویلی شي. او بل موږ دا وایو که دې کې کانټراکشن ته خبره وکړو، دا لاندې طرف نه ورته ګورئ 2، قیمت 2 دی، ډیمانډ څونه دی 400. قیمت د 2 نه 4 ته لاړه نو ډیمانډ چې کوم دی د 400 نه 300 ته راځي. بیا ډیمانډ که پرایس که چیرې د 4 نه 6 ته لاړه نو ډیمانډ د 300 نه څو ته راځي، 2 ته راځي. بیا هم که چیرې قیمت د 6 نه 8 ته لاړه نو ډیمانډ د 200 نه څو ته راځي، 100 ته راځي. نو د لاندې طرف نه چې کوم را رواني دې ته موږ څه ویلي، کنټراکشن ویلی شو. او که د پاس طرفه چې کوم د موږ څه ایکسټینشن ویلی شو. نو دا موومنټ په ډیمانډ کې. اوس په ډیمانډ کې شفت موږ وایو، شفت ان ډیمانډ کارو. په ډیمانډ کې چې شفت راځي if the changes in demand is due to factor other than price. other than price چې کوم دی مطلب other than price ما تاسو ته ویلي weather condition دی، ټیسټ دی، سبسټیټیوټ دی، انکم دی، گورنمنٹ ټیکس دی، گورنمنٹ سټیبیلیټي، دا ادر فیکٹرز دی، نور عوامل دي، دیگه عوامل است که دیگه عوامل دي چې قیمتونو کې څه راولي، چینجز راوستی شي، اپ اینڈ ډاون ډیمانډ کې راوستلی شي. ان سچ کې د ډیمانډ کارو شفت ټو رایټ اور لیفت فرام د اوریجنل ډیمانډ کارو. د اول چې کوم دا د کارنر ته نږدې مثلا دا وګورئ، دې ته موږ څه شی ویلی شو، دې ته موږ اوریجنل کارو ویلی شو. اوس زړه منحني موږ دې ځای نه راغستې، ګوره دغه منحني تاسو ته ما اوس دا وښودله موومنټ کې، دا اوس د شفت کې اګزامپل زه تاسو درکوم. قیمت 8 افغانۍ، ډیمانډ څونه 100، قیمت 6 شو، ډیمانډ 200 شو، قیمت 4 شو، ډیمانډ 300 شو، قیمت 2 شو، ډیمانډ 400 شو. دا اوریجنل کارو ده، دا اوریجنل منحني شوه. اوس شفت زه تاسو ته مثال درکوم. قیمتونو کې هیڅ چینجز رانغله، قیمت دی 8، ادر ویدر د وجه نه ویدر چینج شو، لکه ساړه راغله، ازمستان آمد، رایټ. چې کله ازمستان راغی قیمت د یو جنس 8 دی نو د 100 نه 200 ته لاړ. ګورې د غشي ته وګورئ 200 ته لاړ. بیا ازمستان دی قیمت 6 شو، 6 دی مثلا 6 دی قیمت. نو چې کله اوریجنل کې 6 قیمت ډیمانډ څونه دی 300 که نه، نو که چیرې ازمستان راشي او قیمت 600
نو ډیمانډ بیا څو ته ځي د 300 نه اضافه کیږي د 200 نه اضافه کیږي 300 ته لاړه نو ګوري شفت یې وخوړه او هغه موومنټ رانغی ایکسټنشن کنټراکشن رانغی شفت یې وخوړه نو دا شفت د ادر فیکټرز د وجې راځي چې تاسو ته ما وښودل. دې نه بعد موږ سره دی ډیمانډ market demand versus individual demand. Market demand چیز ته ویلی شي market demand refers to the sum of all individual demand for a particular product, goods and services. market demand چې کوم دی د ټولو انفرادي د ټولو خلکو ډیماند مثلا یو کلم د پاره ټول افغانستان خلک څه کوي تقاضا لري نو دې ته مونږ څه شی مارکیټ ډیماند ورته ویلی شو رایټ. یو انډیویجوال ډیماند چې یو شخص یو نفر ورته تقاضا لري یو چې کوم دی ټول خلکو تقاضې ته مونږ وګورو دې ته مونږ مارکیټ ډیماند ویلی شو او که چیرې مونږ یو نفر نو هغې ته مونږ انډیویجوال ډیماند ویلی شو. ګرافیکلی یا انډیویجوال ډیماند کارو ایز ا summed horizontal to obtain the market demand کارو دا چې کوم دی هاریزنټلی obtain کوي د ډیماند کارو. دلته اوس وګورئ ما دغه اگزامپل کې وګورئ چې اگزامپل کې څه شی دی د مارکیټ ډیماند او د انډیویجوال ډیماند فرق تاسو ته ښایي. مارکیټ ډیماند څه شی دی پرایس آف موبایل چې کوم دی 14 دی یو موبایل چې کوم دی $14 پرایس لري نو کوانټیټي آف موبایل ډیمانډډ بای کنزیومر 1 اولنی کس مشتری چې کوم دی څو دانې اخلي 0 اخلي دویم مشتری چې کوم دی څو اخلي 1 دانه اخلي نو 0 او 1 چې جمع کې سم موږ ووایو که نه مجموعه جمع د آل انډیویډ د ټولو انفرادي جمع کو او دلته اوس یو کس نه اخلي یو کس اخلي نو مارکیټ ډیماند یو شو چې کله قیمت کم 12 شو نو بیا اولنی مشتری نه اخلي دویم مشتری 2 دانې اخلي نو 2 شو 11 قیمت شو نو اولنی مشتری چې کوم دی یو اخلي او دا دویم مشتری بیا څو اخلي 3 اخلي نو ټوټل مارکیټ ډیماند څونه شو 4 شو. همداسې تر اخره پورې که قیمت $4 شي یو مشتری چې کوم دی 8 دانې موبایل اخلي او بل مشتری چې کوم دی 10 دانې اخلي نو 8 او 10 جمع کو 18 نو دې ته مونږ څه شی ویلی شو مارکیټ ډیماند دی 18 ته مونږ مارکیټ ډیماند ویلی شو. او که د یو وګورو مثلا د اولنی مشتری وګورو 8 دی نو دې ته مونږ څه شی ویلی شو دې ته مونږ انډیویجوال ډیماند ویلی شو رایټ. نو دا اوس د نننۍ ورځې درس چې ما تاسو څه درکړ نو نن په ورځ کې مونږ څه شی ویلي چینجز ان ډیماند ویلي. اوس راځي چې تاسو ته ووایم ټایپس آف ډیماند چې کوم دی انواع डिमांड के هستن انواع تقاضا के هستن چی का درس باید شما نوشته کنید در می چپتر تان نیست رایت. اول के هستن انکم डिमांड است انکم डिमांड میگه تقاضا به ذریعه انکم عاید چې डिमांड کې چینجز د چی د وجه راشي د انکم د عاید د وجه راشي دې ته مونږه انکم डिमांड ویلی شو. مثلا زه به داسې اگزامپل درکم it is change demand in demand due to change in price. نو انکم डिमांड چې کوم دی it is change in demand و دا چینج په ډیماند کې راولي ډیو ټو چینج ان پرایس د پرایس د وجه نه سوري ډیو ټو چینج ان انکم د انکم د وجه نه چې په ډیماند کې چینجز راځي. مثلا تاسو ته ووایم چې د یو مشتری انکم دی 100 هغه 10 دانې کلمه اخلي میاشت کې اوس دغه انکم د 100 نه 0 ته لاړ اوس 50 دانې اخلي نو ډیماند زیات شو که نه نو د څه د وجې زیات شو د انکم د وجې زیات شو دې ته مونږ انکم ډیماند ویلی شو. دویم مونږ سره دی پرایس ډیماند چې ته ویلی شي چینجز ان ډیماند تغییرات در تقاضا ډیو ټو چینجز ان پرایس که تغییرات در پرایس که میایه او تغییرات در تقاضا میاره نو که چیرې په تقاضا کې تغییر د قیمتونو د وجې راشي دې ته مونږ څه شی ویلی شو پرایس ډیماند مونږ ویلی شو. مثلا یو پراډکټ دی 10 افغاني قیمت دی څونه افغاني قیمت دی 10 افغاني قیمت دی په مارکیټ کې څومره ډیماند کیږي 100 دانې ډیماند کیږي د دې پرایس چې کم دی چینج شو د 10 نه 50 ته راغی اوس چې کم دی 200 ډیماند کیږي څونه کیږي ډیماند کیږي نو دې ته مونږ څه شی ویلی شو پرایس ډیماند ویلی شو. چې کله ډیماند کې تغییرات راځي د قیمت د وجې نه دې ته مونږ پرایس ډیماند ویلی شو څه شی ویلی شو پرایس ډیماند ویلی شو. دې نه بعد مونږ سره دی دریم قسم د ډیماند هغې ته وایي کراس ډیماند چې ته ویلی شي change in demand due to change in alternative product
الټرنیټیو پروډکټ د وجې نه د بدیل جنس د وجې نه چې په ډیمانډ کې چینجز راځي. اوس د الټرنیټیو یا سبسټیټیوټ به موږ ورته ووایو، بدیل د وجې نه چې په تقاضا کې چینجز راځي. مثلا اگزامپل د غوږ شي، اوس یو اړخ ته موږ سره ګاز دی، بل اړخ ته موږ سره اویل دی. اوس د ګاز قیمت دی څومره؟ 50 افغانۍ پر کیجی، او د اویل قیمت دی موږ سره 80 افغانۍ پر کیجی. نو چې د ګازو قیمت 50 دی نو تقاضا څومره کیږي؟ 200 کیلو روزانه کیږي. او د اویل قیمت 80 دی نو د دې تقاضا روزانه څونه کیږي؟ 100 کیږي. اوس دلته تغییر د اویل په پرایس کې رااله، د 80 نه یکدم 40 ته راوغورځېد. څو ته راوغورځېد؟ 40 ته راوغورځېده. نو اوبویسلی هغه خلک چې ګاز استفاده کوي هغه به ګاز پرېږدي، چیز ته به راځي؟ اویل ته به راځي. نو ولې به اویل ته راځي؟ چې د اویل قیمت چینج شو. د اویل د 80 نه 40 ته راغی، نو اوس د اویل کې ډیمانډ به څومره؟ 300 وي، ځکه چې 100 کوانټیټي به د ګاز نه خلک راځي دلته. د ګاز به خلک خوشي کوي او د چیز ته به راځي؟ د اویل استفاده کول ته به راځي. نو تاسو وګورئ د ګاز په قیمت کې هیڅ تغییر رانغی او په ډیمانډ کې تغییر راغی. دا د چیز ته وجې نه راغی؟ دا د الټرنیټیو د وجې نه راغی، دا د سبسټیټیوټ ګوډ د وجې نه راغی. دې ته موږ څه وایو؟ کراس ډیمانډ ویلی شي. بیا په دې کې 2 قسمه پروډکټس دي چې یو ته سبسټیټیوټ ویلی شي، بدیل موږ وایو، لکه اویل او ګاز. موټر دی، که چېرته یو موټر دی په ګاز هم چلیږي، په اویل هم چلیږي. که چیرې ګاز نه وي نو خلک اویل استفاده کوي، که اویل نه وي خلک ګاز استفاده کوي. دا د یو بل سبسټیټیوټ دی. یا یو نفر دی کوک استفاده کوي، کوک او بل موږ به ووایو چې څه شی دی؟ یو کوک دی او بل پیپسي ده. یو نفر دی پیپسي یا کوک چې کوم دی څښي، که چېرې د کوک قیمت زیات شي نو هغه پیپسي ته راځي، که د پیپسي قیمت زیات شي کوک ته راځي. دې ته سبسټیټیوټ ګوډ وایي. یو دی کمپلیمنټ ګوډس. کمپلیمنټ ګوډس کوم ګوډس ته ویلی شي؟ کمپلیمنټ هغه ګوډس ته ویلی شي، کمپلیمنټ هغه ګوډس دی چې د یو بل ته مهم دی، ضرور دی، د هغې نه بغیر نه کېږي. مثلا موټر، رایټ، کار. زه تاسو ته وایم کار او فیول. فیول چې ګوره که موټر وي او تیل نه نو هم موټر کار نه ورکوي، که چیرې فیول او موټر نه نو هم تیل کار نه ورکوي. نو د یو بل دپاره کمپلیمنټ دي. یا انادر اگزامپل اف کمپلیمنټ ګوډس زه تاسو درکړم، هغې ته موږ څه شی ویلی شو؟ هغې ته موږ موبایل ویلی شو. مثلا موبایل، چې موبایل یو سیم کارت نه نو په موبایل باندې موږ خبرې نشو کولی، نه کنیکټ کیږو یو بل سره. که چیرې سیم کارت او موبایل نه نو سیم کارت نه کنیکټ کیږي. نو موبایل او سیم کارت چې کوم دی دا کمپلیمنټ دی، رایټ. یا موټر او فیول چې کوم دی دا یو بل کمپلیمنټ دي. نو دغه موږ سره ټایپس اف څه شی ډیمانډ. نو ډیمانډ اولنی ټایپس موږ سره انکم ډیمانډ دی. چې کله انکم ډیمانډ چیز ته ویلی شي؟ چې کله په انکم کې چینجز راشي نو هغه په ډیمانډ کې چینجز راولي، نو دې ته موږ انکم ډیمانډ ویلی شو. پرایس ډیمانډ چیز ته ویلی شي؟ پرایس ډیمانډ هغه دی چې په چینجز په ډیمانډ کې راشي د قیمتونو د وجې نه، نو دې ته موږ پرایس ډیمانډ ویلی شو. او کراس ډیمانډ موږ چیز ته ویلی شو؟ کراس ډیمانډ هغه ډیمانډ دی چې د سبسټیټیوټ پروډکټ د وجې نه په ډیمانډ کې چینجز راشي. مثلا ما تاسو ته ووایي ګاز او اویل دی. ګاز قیمت 50 دی، اویل 80 دی. د اویل قیمت 80 نه 40 شو، نو خلک چې ګاز استفاده کوي هغه پرېښودل، اویل طرف ته راله، د تیلو طرف ته راله، پټرول یا ډیزل چې کوم دی استفاده کوي. نو دغه ډیمانډ کې د ګاز په ډیمانډ کې کموالی راغی. ګورئ خلکو پرېښود اویل ته لاړه نو ډیمانډ کې کموالی راغی. نو دا د چیز د وجې نه راغی؟ دا د کراس ډیمانډ د وجې نه راځي. نو اوس موږ سره 2 قسمه پروډکټس دي یا ګوډس دي، 2 قسمه جنسونه موږ لرو. یو ته وایي سبسټیټیوټ، بدیل، چې د یو بل بدیلي، رایټ، جانشین ورته یا بدیل چې هر څه تاسو ته وایي، هغې ته سبسټیټیوټ وایي. سبسټیټیوټ چیز ته ویلی شي؟ مثلا ما تاسو ته وویلې لکه ګاز او اویل، یا چې کوم دی پیپسي یا کوک، رایټ، یا ټي، کافي، رایټ. دا د یو بل بدیل دي. که دا یو نه خلک بل استفاده کوي، که بل نه خلک بل استفاده کوي. یو دی کمپلیمنټ. کمپلیمنټ چیز ته ویلی شي؟ کمپلیمنټ لکه مطلب ما تاسو ته اگزامپل درکړه چې کار او فیول، موټر او تیل. که موټر وي او تیل نه نو موټر کار نه ورکوي، که تیل وي او موټر نه نو موټر کار نه ورکوي، رایټ، تیل کار نه ورکوي. یا چې کوم دی موبایل او سیم کارت، دا د یو بل کمپلیمنټ دی. که چیرې موبایل وي سیم کارت نه نو موبایل کار نه کوي، که چیرې موبایل نه وي او سیم کارت وي نو سیم کارت کار نه ورکوي. یو بل ته دا څه دي؟ کمپلیمنټ دي. نو دغه د نننۍ ورځې لیکچر چې ما تاسو ته درکړه، امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به اوسیږئ. هر څه پوښتنې چې هر څه مشکل تاسو لرئ نو تاسو کولی شئ چې زما څخه پوښتنه وکړئ. نننۍ
کلاس کې یا ننني ریکارډ کې ما تاسو ته څه دغه کړل ما تاسو ته چینجز ان ډیمانډ وښودو. نو چینجز ان ډیمانډ په څو ډوله دي؟ چینجز ان ډیمانډ په دوه ډوله دي رایټ. یو ته موږ ویلی شو موومنټ. څه شی ورته ویلی شو؟ موومنټ ورته ویلی شو. موومنټ حرکت ته وایي اصل کې. حرکت په تقاضا کې چې راځي هغه د پرایس د وجې نه راځي. څه د وجې راځي؟ پرایس د وجې نه راځي. بل موږ سره د شفټ رایټ شفټ ان ډیمانډ کارو یا شفټ ان ډیمانډ تغییر در تقاضا چې دی هغه د چیز د وجې نه راځي؟ هغه د ادر تھنګز د وجې نه راځي. ادر تھنګز به تاسو ته انشاءالله اوس یا د ادر تھنګز د وجې نه یا سیټ اور اسپیریبس هم ورته ویلی شي. بیا دا موومنټ په څو ډوله دی؟ موومنټ په دوه ډوله دی. یو ته موږ څه شی ویلی سو؟ ایکسټنشن. ایکسټنشن چې ته وایي وسیع کدن. نو ایکسټنشن په ډیمانډ کې کله راځي؟ چې کله پرایس کم شي نو په ډیمانډ کې ایکسټنشن راځي کې ډیمانډ زیاتیږي. او بل دی کنټراکشن په موومنټ کې. نو کنټراکشن چې ته ویلی شي؟ کنټراکشن دې ته ویلی شي چې کله قیمتونه څه شی شي؟ زیات شي انکریز شي نو ډیمانډ بیرته راکمیږي رایټ. نو ته موږ څه شی وایو؟ کنټراکشن ویلی شو. او شفټ چې په ډیمانډ کې راځي هغه د ادر تھنګز د وجې نه راځي. مثلا ویدر د وجې نه راتلی شي، انکم د وجې نه راتلی شي، ګورنمنټ سټیبلیټي د وجې نه راتلی شي، بل چې کوم دی د پرایس د وجې راتلی شي، ټیسټ اینډ هیبټ د وجې نه راتلی شي، یا چې کوم دی موږ سبسټیټیوټ د وجې نه راتلی شي رایټ. نو د دې دغه ادر تھنګز دي. نو ادر تھنګز چې په ډیمانډ کې چینجز راولي هغې ته موږ شفټ وایو. او پرایس چې په ډیمانډ کې چینجز راولي هغې ته موږ موومنټ ویلی شو رایټ. او موومنټ څو ډوله دی؟ دوه ډوله دی. ایکسټنشن. ایکسټنشن کله راځي؟ چې کله قیمتونه کم شي ډیمانډ وسیع شي دې ته ایکسټنشن وایي. او کنټراکشن چې ته وایي کنټراکشن چې کله قیمتونه ایجک شي اضافه شي انکریز شي نو ډیمانډ کمیږي نو دې ته موږ څه شی ویلی شو؟ دې ته موږ کنټراکشن ویلی شو. بل موږ وویلې انډیویجول ډیمانډ او مارکیټ ډیمانډ. انډیویجول ډیمانډ چې د یو پروډکټ دپاره یو نفر څه کوي تقاضا لري دې ته موږ انډیویجول. او د ټولو خلکو تقاضې چې په مارکیټ کې موږ دې ته موږ مارکیټ ډیمانډ ویلی شو. دلته تاسو سره اگزامپل پروت دی. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله باستئ. که هر څه مشکل تاسو کمنټس کې ویلی شئ انشاءالله موږ تاسو به یو بل مشکل حل کوو. که څوک په پښتو نه پوهیږي ملګري دې ورسره کومک وکړي. مننه. سلام علیکم.